زما نوم سمیع الله دی د دارالعلوم سرپل اوسېدونکی یم. نن چې کوم مقام باندې موږ ولاړ یو تاسو ته پته سرپل مشهوره چینه ده، د دې خواته دغه ابشار هم دی ماشاءالله. او دې سره سره دې دوکانونو کې د کومه وطني کومه میوې دي هغه میلاویږي، کومه سبزیانې دي هغه میلاویږي. د هغې سره دلته کې کومه چې لوښي دي د لرګي پخواني ټوکرۍ شو یا نور لوښي شو، کوم څه شیزونه دي نو هغه د دې دوکانونو کې میلاویږي. یو ښکلې بیوټي ده پکې، یو قدرتي دغه دی پکې، او یو سیلانه سپاټ دی. زه به دا وایم چې یاره د دیره پرونی سیلانه سپاټ دی، چېرې کوم سیلګري راځي دلته ودرېږي، خامخا رشینې ته هم ودرېږي، د ابشار ته هم ودرېږي او د دې نه مزه اخلي. ستاسو د راتلو تر پروګرام پورې ډېره مننه مهرباني. زما نوم انجینر واجد علي روغاني دی او زه د لوور دیر تحصیل یا دینځی باډوان کلي سره تعلق ساتم. یقینا دا بره دیر او ښکته لوور دیر دا دواړه په مثال د دې د یو کور دی زموږ دپاره، او بره دیر والا هغه کوز دیر ته او مونږ که دلته راځو نو مونږ دلته ځان میلمانه نه ګڼو. دا زموږ خپله خاوره ده. د دیر خاوره چې ده نو همیشه دا د میلمه لپاره دوی ډېر عزت ورکوي. دلته د کم نن سبا سیزن چې دی نو د دې املوکانو دی، تاسو ته مینه په دې سټالونو کې ځای په ځای پراته دي، د غوزانو دی. دا د دې دی چې کوم دی هغه خپله میوه ده او خلک زمونږ د پاکستان مختلف ګوټونو ته یقینا بهر ملکونو ته هم خلک دا د دې وخت چې څومره دي د دې موږ لوکل خلک چې خلکو ته د تحفې په شکل ګفت کوو د مختلف ځایونو ته. نو د دیر خاوره چې دا نو مونږ دا ډېر عزتمنده خاوره ده، دا ډېره پښتنه خاوره ده. مونږ د ټولې دنیا ګوټ ګوټ خپلو مینوالو ته وایو، وروڼو ته وایو، مسلمانانو چې دلته راشي، دلته چکر ووایي، د دې دا ځایونه، د دې سیندونه، د دې غرونه، د دې خپلې خپلې درې چې د دې نه خوند ورکړي. خنداخوان نوم د دارالعلوم اوسېدونکی دا د براول نه راځي. براول نه کې هلته د غوریجه ورته وایي، د هغې نه جوړېږي او هغه ځای کې نه بیا نور کسان یې راوړي دلته کې ځای کې روټۍ لپاره هم استعمالېږي، لوښو لپاره هم استعمالېږي، هسې ډیکوریشن لپاره هم استعمالېږي. دې کار کې مونږ هر قسمه دغه خرڅوو. دې کې زموږ سره املوکان دي، نن سبا کې سیزاني دي، لکه موسم مطابق دغه سودا مونږ خرڅوو. دا خو ډېرې خرڅېږي، دا خو ډېر مهنګې دي.